دې وجه نه ډېر ډېر برکات دي او د هغې برکات د نورو زیاتېدو لپاره درود شریف هم ډېر زیات فضایل دي. بیا خاص کر د جمعې په شپه د جمعې په ورځ باندې درود شریف ویل ډېر ډېر زیات فضایل دي. نو ټول انشاءالله درود شریف ویل لس پرې او ما سره انشاءالله یو ځای وصلی الله علی النبی الأمی ټول وایي وصلی الله علی النبی الأمی وصلی الله علی النبی الأمی وصلى الله على النبي الأمي 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 ټول انشاءالله دعا غواړو او دعا چې کوم دی دا د عبادت مغز دی او دعا وختو باندې الله پاک ډېر زیات خوشحالېږي. دا مجلس او دا محفل اصل الله پاک ته مقبول دی او قبول دی او په دې کې اړو سوچ فکر نه دی پکار او چې انشاءالله موږ دعا وغواړو نو دې سره انشاءالله نور برکات او ثمرات چې کوم دی هغه الله پاک په دې مجلس کې شامل حال دي. اللهم آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إله العالمين زمون دارا ورنيدل زمون دا ويل أوريدل إله العالمين فخل الباس قبول وما قبل. إله العالمين دا جمع دارا ورنيدل إله العالمين زمون دا آخرت تفارض نجات سبب وذريوغا. إله العالمين دي ورني فبركت واني طول مسلمانان پریشان حالا. إله العالمين خوشالا تمام مسلمانان زمون مشران کشران. إله العالمين خپل خپلوان. إله العالمين زوانان بوډاګان نارینه زنانه دنیا نه تللي خدای د ټول مغفرت او بخښنه وکړي. چې چا مغفرت او بخښنه شوې ده خدای لوی درجې ولا په قبرونو کې او په جنت الفردوس کې ورکړي. إله العالمین عقیده د ختم نبوت إله العالمین په دې باندې مون قائم او دائم وساتي. إله العالمین ته زمون راضي شي راضي شي بیا چرې ناراضه نشي. خدای دنیا آخرت دواړو جهان کې د حیا او د عزت ژوند راکړي. خدای د شرم او د بې حیا او د بې عزتۍ د ژوندۍ نه د بې عزتۍ د کارونه خدای مون ټول مسلمانان سره د خپل اولاد او سره د خپل ورونو خویندو او سره د ټول مسلمانانو په امان کې وساتي. إله العالمین دا جماعت د دین مرکز وګرځي. إله العالمین د څو مرګرو ناسته وکړه خدای د ټول دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خدای کوم مرګو دا پروګرام جوړ کړی دا کسان را جمع کړي. إله العالمین دې د خپل مهنت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. إله العالمین څو مرګرو په دې کې شرکت وکړو مالی جانی قرباني وکړه خدای ټول قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. إله العالمین مو ګناهګار یو ډېر خطاکار یو د پاک مجلس په برکت باندې مبارک شپې په برکت باندې خدای زموږ د ټول بیړه پاک زموږ د ټول مغفرت او بخښنه وکړي. خدای سپینګیري پکې ناستي خدای د دې د سپینو ډکو په برکت خدای زموږ د ټول دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خدای معصومانان بې ګناه پکې ناستي نابالغه بچي خدای زموږ د ګناهګارو په دعا باندې امین وایي. إله العالمین دې د پاک وجوه په برکت خدای
زمون د دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي. الہ العالمین ته زمون راضي شي، چې راضي شي دا چې ناراضه مشي. خدای دنیا آخرت دواړو جهانو کې د حیا او د عزت ژوند موږ راکړي. خدای پاک زموږ په حال رحم وکړي، د ټول امت مسلمه په حال رحم وکړي، د ټول مسلمانانو جایز او شرعي حاجتونه د خپلو غیبي او خدایانو پوره کړي. څومره بیماران دي ته ورته صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. خدای څومره قرضدار دي خدای د قرضونو اخلاص کړي. څومره ناحقه بندیوان دي د بند اخلاص کړي. چا اولاد نشته ته ورته نیک عمل او صالح اولاد ورکړي. د چا اولاد شته خدای دې د مور او پلار د سترګو یخوالی وګرځي. الہ العالمین زموږ ټول مسلمانانو ټول جایز او شرعي حاجتونه د خپلو غیبي او خدایانو پوره کړي. خدای موږ له دعا د وختو چل نه راځي، موږ له دعا د وختو چل راوړي. حضور پاک علیه السلام چې د امت د خیر لپاره څومره دعاګانې غوښتې دي په هغې کې پوره حصه زموږ نصیب کړي. د کومو شرونو نه امان غوښتې دی خدای د هغې نه موږ له امان راکړي. خدای زموږ ژوند په اسلام کې او زموږ مرګ په ایمان کې په وخت د ځنکدن کې دا پاکه او درنه کلمه موږ ټولو مسلمانانو ته د زړه د صدق سره په خولې باندې جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. آمین آمین برحمتک یا